علیکم مرګرو څنګه خیر ده خبره مرګرو زموږ په یوټیوب باندې چینل له دعوت تبلیغ ام زد مرګرو په دې باندې به تاسو ته خپل وظیفې هم ملاويږي خپل بیانات په هم ملاويږي او ان شاء الله تاسو به ډیره غټه پیدا مرګرو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ کوم مرګرو چې زموږ دا ویډیو کتلی نو تاسو ډیره مننه او هغه سره زموږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ تاسو به ډیره شکریا الله پامان اطفئوها اے دا آدم اولادا کوم اور چې تاسو د خپل ګناهونو په وجه باندې بل کړی دی هغه اور مړ کړئ یا بنی آدم قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم فيقومون فيتطهرون فيغفر لهم ما بينهما نبی علیہ السلام فرمائی چې کلا اعلان د ملائکو وشي نو خلق پاسی او د سنو کی نمانزه تیاری وکی د دوو منځونو په منځ کې چې څومره ګناهونه یې هغه ورته الله معاف کړي څومره ګناهونه نبی علیہ السلام فرمایي کله چې سړی اودس کوي و دا اوداسه نه مخکې بسم الله والحمد لله دا اوای نو دا اودس آخری ساس کے او آخری قطر الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب د اودس آخری ساس کې چې د بدن نه ارتاویږي د لاس د مخ د ګیري وې د آخری ګناه معاف شوی وي رواه مسلم مسلمان دې پاسه د فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله مسلمان دے پاسے دا بانگی واورے دا او دا اللہ حمد وکر دا اللہ ثنائی وکر الحمدللہ او دا زړه وزگار کو دا ټولو نه مخکې اول په جماعت په طرف باندې وی دا گناهونو نه داسې پاک شو الا انصرف من خطیئته کیوم ولدته امه د گناهونو نه داسې پاک شو لکه نن چې د مور پیدا دی یہ تو اس کے کرم کا سلسلہ ہے کہ بھر دیتا ہے جھولی پھیلانے سے پہلے داخلہ تا اودس کرے دے او دا اودس پا آخری ساس کی بانی آخری گناہ معاف پا یو اوداسا باندے نبی علیہ السلام فرمائے دے دا گناہونو نا سلیم من کل ذنبن کہیعته یوم ولدته اموه دے دا گناہونو نا دس پاک شلک ننچے دا مورا پیدا دیں وست دے جماعت تروان شے پا ہر قدم یو درجہ وَإِن قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا بیا فرمائی چی کل دے منس کے او دس کئی دے فرض مانزتا ثم قام الى صلاة مفروضہ
غفر له د فرض مانځه ته جماعت ته روان شي د ده بخنه وشي. دا ابو امامه فرمایي والله زما دې په خدای باندې قسم وي لقد سمعت من نبي الله ما لا احصي. دا حدیث ما د نبی علیہ السلام نه څو پیرې اورېدلی دی. مسلمان او دس کوي د ده مخکیني ټول ګناهونه معاف. من توضأ هكذا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې چا اودسو کو ښکلی اودسې وکړ د ده د نوکونو د ویښونو نه ګناهونه ووتله. او بیا حضرت عثمان فرمائی چې ما نبی علیہ السلام دسی په اوداسه لیدلی و نو د اوداسه طریقه ورته وښودله. او بیا فرمائی من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې دسی ښکلی اودس وکړو د ده مخکیني ټول ګناهونه معاف.